ما د پریس کلب ملګرو مشرانو ستاسو ډېره زیاته مهرباني چې موږ له وخت راکړو او زموږ دا فریاد واورېده. مختصره خبره دا کوو چې د دې نه مخکې ما یو وراره ما خلاف دلته پریس کانفرنس کړی او نوم یې حنیف شاه نو هغه ډېر په یو ناجایزه طریقه باندې د هغې هغه خبرې اترې او تاسو ته سره شیر کړی دي. خو زه مختصر الفاظو کې دا خبره کوم چې زما د ورور هلته مړ شو اکاونټ ولا دلته موږ د ښځې له کولاو کړو او هغه په تخبې او په مردان جلاله کې د هغې 5.5 لک او د پلار تو نیم یې 3.5 لکه دا ټوټل 9 لک روپۍ شولې او ما د پلار نه هغه پیسې څه په اخوا دېخوا باندې واخیستلې 20,000 روپۍ مو په هغې رضا کړو دا 9 لک روپۍ شولې او دا په مردان کې په قومي سیوینګ بینک کې د دې نریمان په نوم باندې دا داخلي دي. د هغې ثبوت چې کوم دی لکه یو ثبوت یې دا دی چې 9 لک روپۍ سره د دې یو ممبر د هغې د ورور د ګواهي چې دا ماته میلاو شي بغیر د کټوتۍ نه پوره پیسې ماته 9 لک روپۍ میلاو شولې او دا په مردان نیشنل بینک کې دا تصویر دی او دا پیسې هلته زما د دې ورندار نریمال په اکاونټ کې دا جمع شولې او د میاشتې چې کوم دی دا به تلله او دا پیسې به هلته میلاوېدلې دا پیسې به ورته هلته میلاوېدلې. نو اوس خبره دا ده چې دا پیسې میلاو دي په عدالت کې چې کوم دی دا چلن کېږي یا دغه کېږي که دی عدالت ته ځي نو هم ما سره پروف شته دی دلته که میډیا له راغلی ما نو هم ما سره پروف شته دی دا د وایي خبرې نه دي. دی چې کوم الزامات لګوي دا سټیټمنټ چې تاسو ته ښیم نو دا جرګې راایستلی دی هغه بینک والا ما له سټیټمنټ هم نه راکړو دا جرګې والا راایستلې ورته ویې چې دا پیسې ته نشته دي دا پیسې خو دا دې پرتې دي او دا یې پکې لیکلي چې دا بذریعه انورشاه پرنسپل کریډټ بای بذریعه انورشاه پرنسپل نو دا دروغ دي دا پیسې ما کم خوا ویوړلې دا هلته پرتې دي دا اسکام هم د دې دغه کړی چې ما ته پیسې میلاو دي. اوس باقي نور دی دونه هوایي شوی دی ځکه چې پلار یې نه نو دا وایي نازبین دی نو چې نازبین دی نو جګړو ټیکهدار دی دا یو غریب چې کوم دی دا یو والی دی سپایي دی په دې سر باندې او سترګې وله کېنولې ده نو زه د حکومت نه دا دغه کوم چې کم از کم د خپل سرکاري کس تپوس وکړي که نه ښه نو د جیل هم خوړلی او په ضمانت باندې راوتی دی د په میاشت کې 15 جګړې کوي او اف آی آر کې ګډ کېږي او بیا څوک لاړ شي نو دی چې راووته نو دا اف آی آر او هغه ضمانت کم خوا لاړ حکومت یې دا تپوس نه کوي چې بیا هغه چا ضمانت کړی پیسې راوړي که چا داخل کړو دا د حوصله افزایي کېږي اوچتېږي. دا بله ورځ جګړه شوې ده د ترونو زامنو ده کړې ده د ځغلولې دی د تماچه راایستلې ده ما په دوی باندې او بیا چې تللی دی نو زما دوی خو به خامخا رپورټ کو نو چې هلته لاړو دی پولیس راغله د انیب شاه یې اوچت کړ دا بل وراره مې و وقار شاه نوم دی هغه پسې لاړه او هلته په اتاڼه کې چې کوم دی نو دی را خلاصول او اولټی چې کوم دی نو زما زوی عطاالله ته مو چې تا مولم او دې وقار ورته وویل چې هلکه زه ګوره اصلاح لپاره راغلی وایي نه تا مولم نو تاسو مهرباني وکئ هغه وقار دی تاڼهدار ته وایي چې دا حجره ده او که دا کور دی دا ستا دفتر نه دی نو هسې زه درته وایم چې بیا پکې هغه دا خبره وکړله چې 25,000 روپۍ رشوت ورکړی شوی دی ایس ایچ او له نو دا مهرباني او په ما یې شپه تېره کړې نو شپه خو زما د زوی هم تېره کړې ده په جیل کې یو ځای اوس به یو تاڼهدار څنګه یو ناجایزه وکړي دم تېره کړې ده سار راغلي دي او بیا په ضمانت باندې چې کوم دی تلي نو هغه ته خو ضمانت څه نه وایي زمونږ په لاس کې د قلم زمونږ د سکولونه زه ریټایر پرنسپل یم 2 لکه روپۍ تنخوا اخلم ډي آی جي صاحب ته مې ویلي ټولو ته مې ویلي زما د پردو پیسو ته هېڅ قسم حاجت نشته دی خو زمونږ په لاس کې قلم دی او د هغه په لاس کې تماچه ده په دقې لار کې ولاړي هر چا ته یې کړپوي هغه چې کوم ځای کې په علاقه کې جګړې نو دی په ټیکه والي په ټیکه نو دا هغه سپایي دی چې د چا سره جګړه وه او دا سترګې پرې والې ده
او سترګې ولې کېنولې ده نه غریب څو پرې عدالت ته راغی خو بس د اوسه پورې نه ګیرېږي نو زه به نورې زیاتې خبرې څه وکړم خو هر یو څیز به په پروف باندې کوو که عدالت ته ځي که هر څه ته ځي خو زه زما دپاره دا ډېر د شرم خبره وه چې زما شاګردان ججان برګیډیران پایلټان وکلان دا دلته چې بار موږ په دې عدالت کې موږ ته لکه صاحب دلته څه کوې دلته ته څه کوې د عدالت ته راتلل چې کوم دي نو دا هم زما دپاره ډېره د شرم خبره ده په 72 سال زما عمر دی 12 سال زه وړوکی یم 60 سال ما ته تاڼې دروازه نه ده لیدلې د ده د لاسه چې کوم ځای د ډي جي دفتر ته م ورسېدم زه د ډي اس پي ته م ورسېدلم دا عدالت هم ما ولیده که عدالت ته زه پخوا راغلی یم خو ایز ا پریزایډینګ به راغلی یم ریزلټ به مې جج له ورکړي دا د ده د لاسه کو زه د حکومت نه دا خواست کوم چې نور ده لا ډیلی ورنه کړي او دی لږ سمجاو کړي دغه کړي او موږ ته خلاص کړي ځکه چې موږ په لاس کې قلم دی او دغه په لاس کې ټوپک دی ډېره مهرباني